عام دوستانو شیرالله سترګه په سترګه رالو سترګه په سترګه دې ټایم کې چې کوم دی زه پیرانو کې او پیرانو کې چې کوم دی تاریخ دی 3/4/2021 او دا ډېره عجزه او پسمنده علاقه ده او په دې چې دا کوم جومات دی دا تاسو ته زه ښیم دا بیخي ضعیفه شوی دی لکه دلته بجلی هم داسې اندازه چې بجلی نشته خو ضعیفه ځکه دی چې دا شهید کوي دی خلک یې شهید کوي نو زه یې راغوښتی یم په دغې نیت ورته راغلم د الله د رضا دپاره ورته راغلم څه لالچ خو هغه مې پکې نشته چې زه تاسو ته وایم چې ما پکې څه لالچ دی یا پکې ما صدلکونه دي خو صرف دومره چې د الله رضا دپاره زه د جومات ته رالم چې د تاسو کوم وینې او دا کوم ضعیفه دی او دا شهیدون دي لکه مقصد دغه دی چې دی ورته چې کوم دی دې جومات 55 سال کېږي چې دا جوړ شوی دی 55 سال نو 55 سال حساب کوي چې دا به په دې جومات کې نور څه هغه د پوه شه به تاسو ته وزه دا چې کوم دی دا د میراب دی دا جومات چې کوم دی پاس نه بیخي چې باران شي لاندې پکې ټول باران راساسي لکه مقصد دغه دی چې دا بیخي هغه شوی ډیمیج شوی دی یا الله کور دی ډیمیج شوی دی نو د الله کور دپاره درته موږ دا سوال کوو چې کوم مزرات وي چاته الله تعالی ورکړي وي خدای دې نورې ورکړي دا اکثر زه یم الله دې ورته آخرات هم ښه کړي هغو خویندو ورونو میندو ته دا خواست کوم چې الله تعالی ورکړي دي نو هغو دپاره دا موږ خبره کوو چې دې جومات شهیدي ده پوه شئ چې دا شهید کېږي دا ګوره تاسې حالات وینئ چې په دې کې ایننه اوبه ټولې راسي واجه ده وي چې باران بار زیات نه وي چې څومره ایننه زیات ویلي چې 55 سال جومات ده او ډېر زور دی چې د هغې وخت کوم وطنانو جوړ کړی او مشرانو هم د دنیا نه لاړ دي نو د دغې دپاره موږ خواست کوو د دې ډونیشن دپاره درته کوو چې د پیرانو نه درته د جومات نه تاسو ته نن مخاطب یم د پیران کله ده چې دا تاسو کوم مینې او دا چې کوم حالات دی د جومات او لکه تاسو ته په دومره اندازه لګي چې قرآن مجیدونو المارۍ داسې نه وي چې دا کومې دی جوړې کړي خو دا د 500 کالو مخکې مصریانو چې کوم دا تعمیر کړی نو هغې دپاره درته دا خواست کوو دا زه چې نن راغلم نن زه ډېر په لوی هغه راغلم په ویزټ راغلم چې دا ټولې خبرې به د روژې نه مخکې زه تاسو ته در کوم نو د الله کوم فضل دی رحم دی زه دلته راغلم د پیرانو جومات ته راغلم وایي چې دا مشر چې دې کم از کم 55 کاله دې جومات وشو چې دومره باران بار نه وي چې څومره اینه نه وي دې کې باران راسي چې جمع ودرې تکلیف درته ډېرې وي نو مینهوالو دا خلک دي د پیرانو او دا نه چې د مرداره خلک نه دي دا غریبه طبقه ده لکه ډېره غریبه طبقه ده خو خبره دغه ده چې دی د غره دی پله دي او موږ د غره اپلی نو الله تعالی چې کوم دی الله تعالی انسان ته ورکړي وي بعضې ټایم کې پکې موږ ته دا خبره وشي چې تاسو چې لاړ شئ نو د کلي جوماتونه پرېږدئ او نورو ته لاړ شئ نو زه یوه خبره دا وضاحت کوم چې پیغمبر علیه السلام چې دا دین دی په سعودیه یې پرېښلی او که لر بر خلکو ته یې وړی و اصحاب رضی الله تعالی اجمعین چې ګرځېدلو کوم ځای کې پراته دي څوک کوم ځای کې پراته دي دغې دین دپاره هغې محنت کړی او دا جومات چې کوم دی دې جومات نه د جانت ذریعه جوړېږي ولې چې په جومات کې الله ته سجده کېږي نو د الله سجدې ځای چې کله دغسې شي نو هغې دپاره موږ خواست کوو هغو ملګرو ته هغو مینهوالو ته خواست کوو چې دا موږ کوم حالات کې دا به شهید کېږي مکمل به دا جومات شهید کېږي او دا به نوی جوړېږي ولې چې د جومات ځکه ستره ده کورونه په دې کې تقریبا چې دي 50-60 کورونه دي ماما 50-60 کورونه دلته کې دي نو 50-60 کورونه دپاره نه موږ دا هغه کوو چې تاسو ته خدای پاک څه ډېر کړي دي نو هغه در کوم بیا درته یو نمبر در کوم چې کوم نمبر دی هغه به تاسو ولیکئ ولې چې دلته موبایل کار نه کوي او نه هغې دپاره موږ درته دا خواست کوو چې کوم مینهوال دي کوم خلک دي هغو ته دا خواست کوو چې دا جومات به شهیدېږي نه شهیدۍ دپاره چې کوم دی دا دپاره ډونیشن پکار دی او ډونیشن مقصد دغه چې چاته الله تعالی څه ورکړي وي نه هغې دپاره موږ دا هغه کوو چې دې ته مدد وکړي که د باجرۍ په شکل وي که د شګې او که د سیمټو او که د خښتې نو که څه پکې بیلکار ته ورکړي مزدور ته ورکړي نه هغې دپاره ولې چې دې څه دومره واس نشته او دې ټایم کې چې دی 1:25 چې زه په هغه کې لګیا یم درته د پیرانو نه درته مخاطب یم بیا به دې خلکو سره زه خبرې هم کوم هغې او په دې تاسو ته भरपूर तस्करा खबरें ओकी पहला درته د چې کوم مقیم حضرات دي د جومات مشو دي چې دا کوم حالات کې ده پهله خورته ته خپل نمبر وایي د خلکو ته چې تاسو رابطه به کوي
نو خپل نمبر درته ورکړه بیا به درنه زه پوښتنه دې کوم. ښه جي زما نمبر ده 0311 085 0094. یو ځل یې بیا وایه. 0311 085 0094. او خپل نوم دې ورته ووایه. حاجي محمد منامه حاجي محمد او د پیرانو یم. حاجي محمد بھائی د جومات خو 55 سال وشو که نه لکه دا ما ولیدو چې په دې کې باران زیات بار وي که زیات وي نه یا زه به درته دا وایم چې دا تاسو د سترګو د وړاندې دي بس لکه څه پټ نه دي او دا به دی هم انشاءالله د کیمرې په سترګې لکه ویني بس داسې ده چې بالکل ټول ډیمین شوی ده. زموږ د خلک ډېر عجز دي نو کوشش کوي خو واس بېواسې ده نو بس شتمنو لکه خلکو ته خواست لکه کوو چې شتمن خلک دي الله ډېر څه ویر کړي دي چې هغې په دې کې څه نه څه هیلپ لکه وکړي د هغې په عوض باندې به الله هغې ته نور هم ډېر څه ویر کړي او بس دا دغسې ده لکه چې څنګه تاسو لکه وینئ باران چې وینو بس دا وګوره ټول وسپنې پکې هم رامنډې دي او سیخونه پکې هم رامنډ دي دروازې وګوره دیوالونه وګوره دا ټول هر څه تاسو لکه په وړاندې دي او د دې لکه په وړاندې دي همدې ته مو هرشه لکه کېښو نو بس نور د هغو خلکو سره چې څوک په دې کې لکه هیلپ کوي څوک پکې تعاون کوي الله دې هغې ته بیا د هغې اجر ورنصیب کړي آمین او انشاءالله موږ به ترېنه پوره توقع کوو اشتیاق شو لکه د هغه په واسطې موږ لکه تاسو د موږ سره لکه راغلی که نه الله تعالی دې هغه ته هم تو چې کوم درته دی اشتیاق د هغه مسکلو دی پوه شو زید دی تربور دی ترزبی دی ضریب مزبی دی هر درته یادی پوه شو اشتیاق سره ضریب دم یا هغې سره څوک رابطه کوي اشتیاق سره نو اشتیاق سره کوي ځکه چې هغو پیسه ټوله دې ته راسي ویل چې بیا کوم څیز وي بیا به درته زه راسم چې څومره پورې ما نه منډه ټوپ کېږي د بیا لایره زوا دپاره راسم ویل چې د غریبانانو شپېته اویا کورونه دي نو په هر یوه کور کې چې کم از کم وي نو د غریبۍ د وجې په هر یوه کور کې څلور څلور پنځه پنځه فیملی اوسي ویلې چې واس شته نه دی چې دومره واس دې وي چې د جومات ته دی هغه وکړي خو بس د مسافرو ته دا خواست کوو چې چا د الله رضا د نه کېږي څومره د نه کېږي ځکه د سپینې ږیرې ویلاړ دي پوه شوې دی ته وګورې الله تعالی یې چې سپینې ږیرې وله زه ووینم نو ما ته نه حیا راسي نو الله تعالی ته د سپینې ږیرې نه ډېره ستره حیا ویرسي ویلې چې الله تعالی ټول به مالک ته دی هر فرش هر څه مالک ته خو د سپینې ږیرې قدر کونه دا ډېره ضروري ده چې سپینې ږیره چې وي په آخرت کې ټول زلمي دي خو په دنیا باندې دا الله تعالی په دې انسان کې دا خوبي شي چې وړوکی زلمی سپین ږیری پوه شي چې بوډا وي نه دی دپاره درته موږ خواست کوو بیا مینهوالو ویلې تاسو به چې دا شعرونه ویډیوګانې زیاته وکړي نو شعرګار به وي چې هر ځای ته راسي خو کوشش کوي چې هغه خبره درته مخې ته کړم چې تاسو نه وي لیدلي او هغه درته زه ښکاره کړم چې دا کومې دروازې دي دا تاسو وینئ دا مې درته مخکې ډېر کې وایي چې دې سره اکبار زیاته ده د جومات خو پیسو پکې ټولو کې غټه کمیابې شی ده چې دا ورسره نشته نو دغه د مینهوالو تاسو نه موږ دا هغه کوو ګزارش کوو چې دې نمبر مې درته ډېر کړو هغه درته زه په دې هغه هم لیکم وایي چې دا جومات 55 سال وشو چې جوړ دی چې کومو مشرانو جوړ کړی هغه د دنیا نه لاړ دي او دا به شهیدېږي شهیدۍ نه بعد به دا جومات شروع کېږي او دا چې کوم دی ته زه راغلی یم دا مخامخ غرونو ته وګوره د غرونو دپله دی اوسېږي چې د پیرانو کلی دی او بس دا نمبر درته پکې حاجي محمد به یې ډېر کړو بیا به یې هغې نه بعد زه چې کوم دی تاسو ته په بل هغه راسم او بس خوشحاله آباده اوسئ چې لږ بر پښتانه وي او الله مو آباده څه ته وایي دلته ګزار زیات دي نه هغې دپاره موږ کوشش کوو چې تاسو ته موږ سترګه په سترګه هغه ډېر کړو بل چې کوم څومره د نه کېږي الله رضا دا د ورځې قیامت کې تاسو د الله سره اکاونټ دی نو کوشش وکړئ خویندې میندې ورونه چې دوی سره مدد وکړئ والسلام